نو دی به وایي کوم به ستا پکې څه کار دی تا لی کوم کو ځان لی کوم ستا قبر کې څه ملم کو خپل قبر کې څه ملم تا لمرمه که ځان لمرم ستا قبر جدا دی او زما جدا دی هلکه مونږ د باندې خفه کېږو د اغلا مه کوه که مونږ بار بار د خولې دې ځای ته راورسېدې چې هلکه دا پردي وږي مه ماته وایي نو خو دوی بیا هم دا ټیمان اخیستي دي او پردي وږي ماتې که تا ورته ووایي چې هلکه دا وږي مه ماته وایي دوی وایي چې زما ځان له قبر دی ستا ځان له قبر دی نو یو مضبوط لوړ اوچت کو د مضبوط امن ونه پېږو هسې ستا ځان له قبر دی زما ځان له قبر دی نبی علیه السلام وایي څوک چې تا په داسې ګناه باندې ولید چې هغه شریعت کې ناجایز و تا په غلا باندې ولیدو تا په زنا باندې ولیدو تا په بل منکر کار باندې ولید نو دې په لاس باندې منع کا دومره مضبوط لوړو ګوره د مضبوط امن ولې پیوه یا که سره تبرګې ونه د مضبوط امن ولې پیوه ولې لکه پردي وږي ماته ولې په پردو وږو په چټي ما اخیستی دی ولې پسې پردي لرګي را ماته د مضبوط امن ولې و چې بیا یې نه کوي هو که وس پې نه رسېدو تا وایي چې دغه مشر دی دا چې دی نو خانان دي نوابان دي زما پې وس نه رسي په ژبه ورته ووایه لکه مه کوه دا کار مه کوه دا کار ګناه دی حرام دی ناروا دی او که چېرته داسې مضبوط غونده کې کس و پکې که نه چې وس یې رسېدو نو هغه له خامخا د مضبوط امان رسوی او که چا وس نه رسېدو په خوله ورته وینا کوه او که چېرته د خولې په وینا نه کېده نو ورسره ورسره ملګری نه شي وږي ورسره ونه خوري وږي ورسره څه ونه خوري دا ټوله ورځ دا شګا شګوت شروع دی هلکه خو خپل ماته وکړه هلکه له چا نه تپوس وکړه هلکه ستاسو د جوارو کې د وږي ماتون داسې کمېږي خو نه دا ښه سیوا کېږي تو پکې څومره خورې تو پکې لس وږي خورې شل به خورې دېرش به خورې په اجازت یې وخوره تا اوس روزانه ټیم رااخیستی دی او درځه وږي ماتوم او خورم نو ګوره دا د حکومت کار دی حکومت دې ته وایي چې دی به په لاسو منع کول کوي که چېرته زړور مټور تنور سړی دی دی به په لاسو منع کول کوي چې نه به کوي لکه دا کار د مولا کار دا دی دی چې منبر او محراب ته راشي دی چې سپیکر ته راشي دی چې میډیا ته راشي دی به وایي چې دا کار مه کوئ په خوله باندې وینا د چا کار دی دا د مولا کار دی او په زړه کې نفرت کول دا د ادنا سړي کار دی چې عامي دی عامي دی نو دی به په زړه کې نفرت کې دی به په چا ګزار نه کوي نو اوس ګوره وګوله د وږو غلا پسې خو په غلاګرو پسې خو مونږ حکومت ته وینا نه شو کولی خو چې داسې یو مضبوط سړي به چې دا واړه نه چې پردي وږي ماتوي نو وښه یې پرېږده یې مو او مونږ به دا کار چې مونږ به ورته وینا کوو هلکه پردي وږي مو ماته ووایه په ښکاره وړئ